یو لوی شخصیت او ډېره لویه صالحه وه. بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما جاء في تخليل أصابع ذكر أجي تخليل مويلو أجي باب ما جاء في تخليل الأصابع ما نتمخم ہوئے کہ تخلیل عند شوافی مستحب دے. امام مالک مستحب منی، امام ابو حنیفہ امام احمد ورطا مسنون ہوئی. دومره چې امام احمد وایي چې تخلیل د اصابع او د رجلینو زیات مؤکد دی، او ظواهر اسحاق ابن راهوی تخلیل د اصابع واجب مني. هغه وایي صيغه د امر پکې راغلی ده، او کله یو سړی د لاس او ګوتې جوختې وي یا د خپې اکثر د ساربه خلک چې وي نو دا ګوتې یو بل سره بالکل پیوستي، بیا دغه صورت کې تخلیل واجب دی. دغه اوبه رسول ضروري دي. د بعضې خلکو دا ګوتې ډېرې غټې وي او د یو بل سره داسې پیوست وي، نو بیا دغه وخت کې تخلیل لازم دی، ځکه ایصال د اوبو د اعضاء اربعو ته لازم دی. وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع سفيان عن ابي هاشم عاصم بن لقيط ابن صبر عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فخلل الاصابع او دست کینو دا گتو خلال کو. ظواهر و اسحاق ابن راهوی وی خلل صيغه امر دا تقاضا دا فردیت کئی. لونگا وایو دا خبر واحد دے، کتا خلال فرض کے نبی خود زیادت پا کتاب اللہ باندې را دی. کتاب اللہ کی خود خلال ذکر نشتا، بل دا رسول اللہ دا او دس طریقے دوش صحابہ را نقل کئی. شام پا که دا خلال ذکر نده کڑے، که خلال ضروری وی خو رسول اللہ مبارک با مسیء الصلاة تا چه دا او دس طریقہ خیلا نورتا بیویلو چه خلالم کوا نو معلومیگی چه مسنون و مستحب ده. وفي البابين ابن عباس والمستورد وابي ايوب قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند العلم انه يخلل اصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول احمد اسحاق وقال اسحاق يخلل اصابع يديه ورجليه في الوضوء. وابو هاشم اسمه اسماعيل بن كثير. وبه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى الطوأمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجليك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال رأيت النبي عليه السلام اذا توضأ دلك اصابع رجليه. رسول الله بدختو د ګوتو مدل کول بخنصره په کچنه ګوته باندې د خیخ په د کچنه ګوته نه به شروع کی او د خیخ په کچنه ګوته باندې به ختم کی. د کڼې په خلال به شروع کې پر کچا ګوته باندې نو د کڼې د خیخ په د خنصر نه شروع کا او بیا کوا بیا د دې کڼې په آخرنه ګوته باندې خلال ختم شي. او د لاسو خلال کو سړی داسم کوي تشبیق سره دان ته خلالات کدا چې کول دام تشبیق ته کچر توج دې پاتې غوا ځان ته غي سره لون شي. نو خلال د اصابع په تشبیق سره کیږي، لیکن د رجلینو د اصابع خلال پکار د چخې طریقې سره کیسه نه د بعد خلکو د ګوتو په میز کې ګروتونه دغه څه اوچ پاتې شي، دا غي خلال دیات مؤکد ده. وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. دا دي حديث لنا معلومة شولا چه وظیفه دا رجلين غسل ده مسل ده، ذکر چه
رسول الله چې دومره تاکید کوي چې خلل معلومیږي دا چې اوجده پکې پاتې نشي او چې په خپل مسکه هټول قدم وټه شیعاګانو په نسبت باندې غسل د رجلینو نشته شیعاګان په اودس کې خپې نه ویني ای خپې مسکه نو ټول قدم وټ پاتې شو کله چې سړی مودي نیه چولی بیا وظیفه د رجلینو غسل له مسح نه ده نو دا حدیث په شیعاګانو باندې رد ده هغه خپې په اودس کې نه ویني بلکې په خپو د پاسه مسکه او د جوربینو مسم نه مني داسې ځديان دي د شیعاګانو د جماعتونو رسخه بوي دي ځکه د ډیر ساربوي او جورابې نشه چولی وي یو سړی چې جورابې اچي یو په پاږي کې خولشي د مرداري بوي دي جورابونو هغه نو دی وجنه ډیر ظالمان خپې نه ویني او په موضوع باندې مسم نه کوي د امام ترمذی په غي باندې رد کوي چې د حدیث نه معلومه شو چې مسح په قدمینو ناجیز ده چې کله نیوی په غي باندې موذي یا جرابي چې موذي ویني به ټیک د مسال الخفین وکړه موضم نداري او وپای خضره نه شستی او مسامه کونی دا کم نه کې روا ده پیغمبر اسلام خو باقاعده د ګوتو د خلال باره کې تاکید کوي چرته د ګوتو مېز کې چرته وځي پاتې نشي او شیعاګان چې په خپو باندې مسکه ټول قدم وټه امام ترمذی په خیر طریقې سره پاغي باندې رد کو وفق هذا الحديث انه لا يجوز المسح على القدمين اذا لم يكن عليهما خفان او جوربان باب ما جاء في الوضوء مرة امام ترمذی دلته پنځه بابونه مسلسل راړي پاغي کې دا اعضاء ذکر دي هاي تاسو نه هم تاسو کو هاي قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث ابن لهيعة باب ما جاء ويل للعقاب من النار ويل فجهنم کی او کنددا چې روزانه جهنم داغینا او یاد را پناه غواړي او ویلون په معنا د هلاکت او په معنا د عذاب ده ویل للعقاب من النار ویلون کی تنوین د تعظیم د پر دنو کوم مبتدا نه کرم ده لیکن دا په تنوین سره موصوف شو نه ویلون عظیم للعقاب من النار لك شر احرضنا بن يعني شر عظيم احرضنا بن ویلون پمانا د ویحون سره ده پمانا د عذابون سره ده نو تاسو نحو کوي دا چې دعا بالخير او بالشر نو کوم مبتدا نه کرم وي نو دا تنکیر جائز ده ابن عقیل خپل شرح کې د دې خبرې تفصیل کړل چې کم کزاینو کې نکره مبتدا واقع کې دي شي یو دا غنه دعا بالخير او دعا بالشر کې مبتدا نکره راته شي اصلیت کې دا ویل للعقاب من النار د حدیث ټوټه ده ابن عمر وای چې رجعنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم من مکه الى المدینه موږ د رسول الله مبارک سره د مکې نه واپس مدینه منوره ته راتلو حتى اذا كنا بماء بالطريق فلارك دوبو چینوا تعجل قوم عند العصر لما ذكر وقت خلق دردر او دسونه کولو فتوضؤوا وهم عجال اغي جلتی کو لفنتهينا اليهم ابن عمر وچم ورته رسیدو واعقابهم تلوح دا غي کند اخکاری دی اوچوي پوند نه ویلو نه کړه کجلتای چې سړی او دس کوي او پوند اوچا پاتشي لم يمسها ماء چری پوند توبه نه رسیدلې نو رسول الله دا فرمایل ویل للعقاب من النار دا روایت امام مسلم په تفصیل سره راړل او دلته امام ترمذی صرف دا غي او ټوټه ذکر کړ حدیث د مسلم دی ابن عمر وای چې رجانا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم من مکه الى المدینه حتى اذا كنا بماء بالطريق فلا لقيوا ابوي تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم رجال
فانتهينا إليهم وآقابهم تلوح لم يمسها ماء نبور تنوي رسول الله ورته ویل للعقاب هلاکت دغه پوند ته دورنا چې سړی او دسو پوند اوچ پات شي دغه پوند بعد جهنم پور باندې سوځي پوند اوچ پات شو ټول قدم اوچی نو شیعان بس کوي نو ویل عذاب ده للعقاب من النار عقاب دا عقب جمع مؤخر القدم ته وي پوند ته وي د امام ترمذی مقصد د دې باب نه دا ده چې وظیفه د رجلین غسل له رجلین مجردتین پر رجلین باندې موذی نیوي نو د پوند د اوچوالی د وجنه چې کومره دومره لوی سزا ده چې ټول قدم اوچینو دا غیب څومره لوی سزا وي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار د پوند دا حال له نو چې پټول په یو سړی مسکه ټول په اوچا دا غیب سهالي حدیث دلالت کوي چې وظیفه د رجلین غسل له وجوبا تمام جمهور علما وایي چې په حقوق د موذی نیوی نو په لازمن وینځي او روافض وایي چې نه وظیفه د رجلین مسح فقط په دغه حقوق باندې لا سرا کاږي وایي دا برؤوسکم باندې تفته وامسحوا برؤوسکم وارجلکم اي وامسحوا بارجلکم اغی بنیمان استدلال کی علامہ طبری او ابو علی جبائی او داودی ظاہری وی خوخ دی دا چی ویزی او کمسک دوارا جائز دی اغی وی دو قرآت دی لیکن دا ابن جریر اغا ابن جریر لینا چاچے تفسیر لکلے دے ابن جریر طبری دو دی تفسیر چی لکلے اخو من آل سنت والجماعت تے دا بل ابن جریر دے او دے شیعہ دے سنی نہ دے روافض دا ارجلکم پجربان استدلال کئی چی ارجلکم مقروء بقراءت الجرد او دا وامسحو برؤوسکم لا دے داخل لے یعنی وامسحو برؤوسکم وامسحو بارجلکم او جمهور علماء دا خدای انصافدارو دا دو قراءت دی او ہر قراءت نے وہ مسئلہ ثابتی گی قراءت تجرنا مسألة الخفين ثابت شو او قراءت تنسبنا غسل در رجلين ثابت شو كرجلين مجردتين موذي بنوي بیا وظیفه غسل لدک تمام روایات رسول الله دا او دس پا غسل در رجلين باندې دال دی او دا ویلو للعقاب من النار حدیث خو صریح دے چی پوند اوچینو دا حال بینو دا نور اخپی بسا حالی نو دو قراءت دی قراءت کا نسل دلالت پدی خبر باندې کوي چې وظیفه د رجلینو غسل له او قراءت تجر وظیفه د رجلینو مسله کو خفین سړی چولی وي نو د دوه قراءتونو نه دوه حکمونه ثابت شو او بلکې د غجر د جر تجر جوار وي د غجر تجر جوار وي نحویان گویا اشاره ده چې په حالت د تخفف کې سړی مسل کولای شي بل دا رسول الله عام تعامل او دا صحابه عام تعامل اغا غسل در رجلینو دے موذی بچی نوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و صحابه بخبی مندلی او چتا دا ارجلکم دا جری آدے نو دا قبیلی دا علفتها تبنا وماء باردا علفتها تبنا ما اوخی تربوس ورکن او وماء باردا یعنی واشربتها ماء باردا اغیت با اشربتها مقدر رو باسی نو وامسحو برؤوسکم او واغسلو ارجلکم دا جر جوار دے دی جر جوارو لکا قالو اقترح شیئا نجد لکا تبخہو سنگا دے مخی قالو اقترح شیئا نجد لکا تبخہو ویلے مدہ فتاو سیر کردے فقلت اطبخوا لي جبة وقميصا اللہ کے عامل مقدر دے یو طالب دا بل طالب تورا ہے اگر طالب درزیو نو دے طالب ورطا جامع اوڑا
چې ما ته د دین یو مزیدار چوغه جوړه کو قمیص راته جوړ کا ا طالب مرګرو ومنه نور خبرې پرې د څه د وخت چې دلته پاخو کو د پولاو شوقي کده چر قالو ترح هغه دریانو راته وی چې مطالبه وکړه قالو ترح شیئا د یو شی مطالبه وکړه نجد لك تفو چې درته یکدم پاخو کو قل تطبخوا ما وی پاخه کوي ما ته جوړو قمیص جوړو قمیص کو کټوي کې پخای قل تطبخوا لي ما تطبخون مړه څه پخاوي څه تیاری هغه تیاری د تکلف مل مېما لیکن خیتو لی جبتا و قمیص راغله دې تم چې قمیص را تو ګنډي ال تخیتو مقدر ده دې جرتا یا دې اعراب جواری وي یا عرب یا لیت شیخک قد غدا متقلدا سيفا ورمحا سوک نیده پا غاڑا کنا چاہیے حاملا رمحا نغیتو حاملا روباس جر جوار پنات کم جائز دے پتاکید کم جائز دے تاسو سبے مولقہ کریلیو کاننا سبیرا فی عرانین وبلہ کبیر اناس فی بجاد مزملی امرؤ القیس ظالم چرتا مزدلفه او د مینا په مل کې د باران کې دلته مخامخ د صبیر لوی غر ده هغه باران چې وشو نو د صبیر په غر باندې او بر روانه وي او خم کوي پتو غر کې چې د سپینې او پړکېږي نو تشبیه ور کوي چې د صبیر د غر مثال په شان د لوی خان او نواب ده چې تور شړې د دنه چې پیره کړي هغه کې تک سپینې لکيري وي نو دا غر لکه نواب د تور شړې چوي ده او دا دوبو سپینی لکیری دا پکی داسی لکا کمبل کچھ سپینی لکیری وی کأن سبیرا گویا کہ سبیر غر فی عرانین وبلی پاگا شیبود باران کی کبیر اوناسن یولوی ملکتے کبیر اوناسن فی بجادن چاگا پا کمبل کی دے او مزملو پکارو دکنا دا کبیر دا پارا صفت تے چاگا کبیر دا دان نا کمبل چا پیر کردے مزمل آگا سڑی توئی شددان میں کمبل چا پیدا کڑے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نوالتا شعر کدے مزملی دکا بجادن بانے کسرنا نو دا غیر وجن مزملی بانے کسرتا جر جوار ہوئی دی جرتا جر جوار ہوئی اصل کدے کبیر اناس فی بجادن مزملو دکا کبیر دا پر دا صفت تے او اعراب دا صفت اعراب دا منعوتی دناک او دا منعوتی او اعرابی لیکن نبی جادن دا وجنا پا مزملی بانم کسر رالا دیت در جوار ہوئی یا لکا عرب ہوئی چی جحر ذب خریب اصل کده جحر ذب خریب دا سمسری سوڑا اورانا شوی دا ذب سمسری تا ہوئی او جحر سوری تا ہوئی فکار دا جحر ذب خریب لیکن دا ذبن دا وجنا پا خریبین بانم کسر رالا دی کسریتا کسرا یا لکا عذاب یوم علیم اصل کرے عذاب یوم علیم اگا عذاب دردناک تے رزق دردناک نہیں لیکن یومن مانے کسرا دا نو علیمن مانے کسرا رالا او دارنگی پتاکید کم اعراب اگا کلنا کل دا جوار دا وجن راجی لکا یا صاح بلغ ذوی الزوجات کلہمی اے خلقو اے ملگری بلغ ارسوا ذوی الزوجات اگا کسانو تا چی اگا خدی لری او دا خبر ارسوا کلہو مپکارو ذکر چی ذوی دا بلغ دا پار مفعول بیہی دے او مفعول بیہی منصوبی نو کلہم دا غی دا پار تاکید دے او دا مؤکد او دا مؤکد اعراب یووی لیکن دل تکی الزوجات مکسور دے نو کلہم دے مکسور کو دیتا جر جوار ہوئی نو علا کل حال جمہور شیعگانو تا دا جواب ورکی خود جواب خود امام تحاوی ہے اگوی قراءت تا جر منسوخ تے قراءت تا جر منسوخ تے ولی کہ قراءت تا جر بانے منگ عملو کو نو دوڑو قراءتون کے بتعرض راشی دوڑو قراءتون کے ارجلکم تقادا دا غسل کئی ارجلکم تقادا چپ پخپودی موزیم نیوی ارجلکم وی ویزا و ارجلکم وی مسوکا او تعرض بین الآیتین دا
كيدين شي ولو كان من غير عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا او قدا معمول به والنو دا احادیث او دا قرآن میں کی تعارض را دی بلا روایات اپ غسل در رجلانو مانے صریح دی نو دی وجنہ منگا پکی دا دمر تاویلات کو وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي عليه السلام قال ويل للعقاب من النار ہر کله چې د پوندې پوچی پاتې کېدو دومره لوی عذاب دی نو چې ټول قدم وچ پاتې شي د هغې به څومره عذاب وي شیعګانو باندې رد وفي الباب عن عبد الله بن عمرو شاه مغیث الدین شاه رحمت الله علیه د مدینې منورې یو لوی بزرګ او ډېر لوی عالم ځان سره به لازمن جانماز راوړو جانماز ما ته تپوسو کو چې دلته خو قانونونه بچی ته نه خبر دا شیعگان دی جماعت ترا دی او دی خپیب لخپی بیت الخلا کم داخلی او دا دی پنید باندې رخپو ویندل نشتا نو که دا هر شیعه دا خپی سر دا مچمرم پلیتی را دی دا پدرگون را دی دا مانا پدی قانونون باندې نمانی چه دا پلیت خلق دا سمر داخلی او خپی ویندلی نوی دا مانا نمانی دا دا جان ماد راڑم نو علا کل حال دا خپو ویندل دا لازمی دی او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائل ثلاثة من الایمان ان تفضل الشیخین وتحب الخطنین وتمسح على الخفین دادا لسنت والجماعت دری بنیادی خبری دی چه شیخین با افضل الصحابہ منی ابو بکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما شیعگان ورتکندلی کئی وتحب الخطنین رسول اللہ دوار زمانو سر محبت ساتی او دی حضرت عثمان تا بدرد وی او مسئلہ کے پا خفینو اگر مسئلہ الخفین نمانی ما تا استمر کم ویلو چیزو پا رنبی در پا دیو چلا را حق تتلو دا ایران پا سرحد کی چور داخل شو او دروجی میاشوا درو جماعتی وقت وی اوٹل سر بس ادری دو ویردل ترو جماعتا کئی نو او دسونا منگا شروع کل خپې مو چې ویندلې دا شیعګان د تیتر د بچو غوندې راجمع شو د کله په نن باندې هوګه مونږ ته دا پته نه و کتابونو کې ویلو لیکن عملي معلومه نه و او راجمع شو مونږ یې خدای مونږ سګل تیر شو او بیا ما ته خاص وی زمونږ کې ملاح کاری زموږ ته ته جعفری نهستی قسم دې کما جعفری پیژاندو مونږ ورته شی وایو ما ته دا پته نه و چې دې جعفری ویل شي نو ما ته جعفری چې ملاس اوهو پدې سب غوسه شو هغه مال د بادشاہ زمانه و خمینی نور راغله غوسه شو او راته وی لعنت بر عمر میں فرستی حضرت عمر باندې لعنت لګي الحمدللہ ما ورته جواب ورکو چې اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مستحق لعنت بوده حضرت علی دختر خود ام کلثوم درخت نکاح او نه بوده در کتب شما مستور میں استاسو کتاب کی لکلی دی حضرت علی خپل نور میں کلثوم اغا حضرت عمر ته پنیکا ورکړو ور سړی چپ شل غوونو کو خیر به موږ ډیر پټ خپې ویندلې ک ټول برا جمع شو هغه زمانه کې پدیل عربانه سو بکم تل حج نو هغه ته یو نوې کار ښکاری چې را خپې ویندلې نو بد قسمت خلق ته جمعتونو نه اصحاب وی وی راغی دمسی على الرجلين قائل دين امام الترمذي دغه باب پاغي باندې درد پر راړو چې د پوند دا حال له ټول قدم بصحالي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائش وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث هو ابن جد الزبيدي ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسن د دمر صحابون دي بارك روایت مروي دي عمرو بن العاص ويزيد بن ابي سفيان قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث رسول صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل للعقاب وبطون الاقدام من النار بلکہ کی کدا زیادت هم ده حاکم په مستدرک کی دا روایت پدی زیادت سره ذکر کړل هلاکت ته پوندتا وبطون الاقدام او دا قدم باطن دغه خلق د دې خیال نه ساتي هغه یو بس ما ټول خپل ویندل نه د خپل ویندلو کې پوره احتیاط پکاري
مولانا یعقوب رحمت الله علیه بانی محتممین دیوبند کې تیر شوی دی هغه قتل چې یو ځوان او داس کوي او پونده اوچا ده نو دی ورته ویل چې لکه پونده دی اوچا ده څه زبردست خلک وی بچیا د ما دا نظر کمزوره ده د ما دا پونده وګوره چې ما پوره ویدل او کنه ځکه ډېر لوی وعید دی چې پونده اوچا پاتې شي نو هغه په دوزخ په اور باندې سوځي وی نه دي تا خو پونده چې کمونه بالکل ټولې ویندلې دي هغه ځوان एकदम خپل پونده تو کتل هغه چې وی او په دې طریقې تبلیغ یو سړی ته جوړ کړل سړی نیک شي د اخلاص مړه او چې دې کسې ته بیغم شي نو دی وجه تبلیغ د لپاره خاصه طریقه ای بچا د مانه پوند وګوره چرته مانه او چې خونه دې پاتې شوی بچا د دې ډېر لوی عذاب د حدیث کې راځي ویل للعقاب من النار وی نجس تاسو ټول خپل ویندلي هغه ورو د خپل پوند تو کتلوي دا غضب خو د مانه وجنه دي بالا کل حال پورا احتیاط پکار دی او دغه ته اسباغ الوضوء وي چې سره مکمل او دسو وفقه هذا الحديث انه لا يجوز المسح على القدمين اذا لم يكن عليهما خفان او جوربان نو معلومه شو چې وظیفه د رجلینو غسل له مسح نه مسح على چې سړی موزه چولی وي باب ما جاء في الوضوء مره امام ترمذی پینځه باب راړي هغه پینځه واړه باب دا اعضاء د وضو د غسل بارکی دي رسول الله یو دلم اندام ویندل دي دا قدر کفایه ده او بنوي یو دل اندام وی دام کافی ده مرتين ثلاث مرات مطلب دا ده کچرته سړی او بلګي وی اندامونه یو دل وی د مون ټیک تا کدو دو وی دی او کدرې فبها ونعمت او دین دام ثابت شولا یو سړی یو اندام یو دل ویندي او بل دو دل او بل درې دل اندام جایز دي یو سړی یو اندام یو دل ویندي بل دو دل بل درې دل دا تمام صورتونه جایز دي وبه قال حدثنا اصل کې مقصود اسباغ ده اسباغ د وضو دا فرض ده او درې دل دا مسنون دي درې دل دا مسنون دي وبه قال حدثنا ابو قريب وحناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه السلام توضأ مرة رسول الله بيانا للجواز یو ظلم او دس کړه او بني بي والدینو کې نبي ايوذل اندام بمينه وفي الباب بين عمر وجابر وبريدة وابي رافع بن الفاكه قال ابو عيسى حديث ابن عباس احسن شيء في هذا الباب واصح وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن اسلم نبينا عن عمر بن الخطاب ان النبي عليه السلام توضأ مرة وليس هذا بشيء امام ترمذی در رشدین پر روایت باندې رد کړي چې دا روایت سمعتمد نه ده ځکه چې د ثقاتنا مخالفت کړي ده والصحيح ما رواه ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رشدین دلته راوی د صحابینا اسلم بیانې هغه وی ان زید ابن اسلم عن ابيه رشدین په خپل روایت کې هغه راوی چې د صحابینا نقل کوي دا غو مثالی زید ابن اسلم چې هغه د زید والد دی او سفیان هغه د دې روایت د عطاء ابن يسار نه کوي سفیان ثوری او ابن عجلان او نور تمام روات وای چې عطاء ابن يسار دا روایت د صحابی نه کوي او رشدین وای چې دا مسند د عمر دی او نور وای نه دا مسند د ابن عباس دی دا حدیث کې د صحابی نوم تمام جمهور وای ابن عباس دی او رشدین وای عمر بن الخطاب نو دی وجه رشدین په دې کې غلطي شوې ده
وليس هذا بشيء درشدين روایات قابل اعتماد نه ځکه چې د ثقاتونو مخالف دی. صحیح هغه دی چې ابن عجلان او هشام او سفیان ثوری او عبدالعزیز ټول را نقل کوي عن زید ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس چې دا مسند د ابن عباس ته دا مسند د عمر نه دی. باب ما جاء في الوضوء مرتين رسول الله مبارک دو دلم اندامونه ویندلی دي. وبي قال حدثنا ابو قريب ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن ابي هريره ان النبي عليه السلام توضا مرتين رسول الله مبارک دو دلم اودس کړل. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهذا اسناد حسن صحيح. وفي الباب عن جابر وقد روي عن ابي هريره انه توضا ثلاثا يعني ابو هريره دو قسم روایت دي. یو راځي مرتين او یو راځي 3 مرات. نو دې کې تعارض نشته ځکه دا د رسول الله مختلف حالات دي. په بعض حالات کې بچو بلګي وي مرتين چوبو به پوره وینو 3 مرات. نو په دې صورت کې تعارض په مابین د روایتونو د ابو هريره کې نشته. دلته احتمالات عقلی او تخیلی او مسنون خدری درویندل دي او د دین اوله شپږ احتمالات دي او هغه جایز دي کو به کمی وي. شپږ صورت جوړیږي شپږ صورت چې وسړې اندامونه یو دلويندي دا یو صورت او چې دو دلويندي دا بل صورت. بعد اندامونه یو دلو بعد دو دل بعد اندامونه یو دلو بعد درې دل بعد اندامونه یو دل او نور دو دل او بعد درې دل چې درې وړه پکې جمع کړي دا ټول احتمالات جائز دي. لیکن غرو مسنون 3 مرات. باب ما جاء في الوضوء ثلاثا دغه اسباغ وي چې درې دل وینځي مکمل اسباغ راغې. وبي قال حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن ابي اسحاق عن ابي حيه عن علي وسلم توضا ثلاثا. وفي الباب عن عثمان والربيع وابن عمر وعائشه وابي امامه وابي رافع عبد الله بن عمرو رسول الله ودس تقريبا 22 صحابه نقل کړي 22. وابي هريره وجابر وعبد الله بن زيد وابي ذر. قال ابو عيسى حديث علي احسن شيء في هذا الباب واصح. والعمل على هذا عند عامة اهل العلم ان الوضوء يجزئ مرة ومرتين افضل وافضل 3 وليس بعده شيء. سلور ذل مبين ذكر رسول الله فمن زاد ونقص فقد تعدى وظلم وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك لا آمن ذو مطمئن اذا زاد على الوضوء على الثلاث ان يأثما چې پسلور سیوا کې بیا سړی ګناګاریږي. ذکر رسول الله په حدیث د عربی کې وي فمن زاد على هذا فقد تعدى وظلم دا چې کومنه اسراف وکړو مکن اسراف ما مجانی چو ولا تسرفوا هم اخوانی مکن اسراف ما مجانی په مفتو بو کې اسراف مکوا مجانن مفتوي مکن اسراف ما مجانی چو ولا تسرفوا هم اخوانی. نو اسراف پنکه فسلورم دل باندې لا سو مخوي دل دا اسراف. حاتم اسم چې امام احمد هم عمر ده ډیر لوی محدث او مفسر ده او ډیر لوی مبلغ او داعی ده. حج روانو چاوته د کلی قاضی نه جوړ ده ملګرو ته لکه تاسو دی د علماء او د قاضیانو عیادت کې ډیر لوی ثواب ده درځم. تاسو ورشئ د قاضی صاحب لک تاسو کو چې د قاضی صاحب کور کوم دی الوی بنگلا یو لوی ګیټ چوکیدار ولاړو دی د خدای قاضی صاحب تاسو ته هغه دا ورشه روانو پکې باغونو او ابشارونو مخکې بل یو دروازه را لاغې نه پس بیا بل قاضی صاحب په یو لوی محل کې بلا خلک ورته ناستو او دی ورغه سلام واچولو
چې د خو ستا تپوس ته راغلی یم ځکه دا عیادت ډېر لوی ثواب دی العیادة خیر من العباده څنګه هللی طبیعت مو ښه نو قاضي صاحب ورته لکه د حاتم اعصم شکل معلمانو اهلا وسهلا اشکرکم على عیادتکم لهذا الحقیر الفقیر بیا ورته یې ردي زه خو حج ته روان یم زه لږ شکي غوندې یم دی اودس کې زما ډېره وسوسه وي چې دا څنګه پکار یې هغه وایي داسې ډېره دي د ستاسو په مخ کې وکړم نو ښه به ني چې تسلي مې وشي هلکه راړی وی ورته اوبه راړې او لاندې ورته لوښې خانه کېښودی شو نو دی د هغه په مخ کې اودس کوي په مخ یې څلورم هلک هم واچولو نو قاضي ورته یا هذا لقد اسرفت اسراف دې وکړو څلورم دل ولې مخ وینې بیا لاسونه یې ویدل هغې باندې په څلورم دل قاضي ورته بیا غوسه شو لقد اسرفت حاتم چغه کړه چې ښه یو چنګ اوبه په مخ باندې اچول اسراف دی او په لاسو باندې یو چنګ زیاتي او دا دومره بنګلې اسراف نه ده قاضي صاحب دا څومره په میلیونو یې کور جوړ کړی دی او دا څومره بنګلې دي او څومره باغونه دي څومره د نوکران دي د حاتم اعصم خبره نه وه ګولۍ وه قاضي بېهوشه شو بېهوشه شو بېهوشه خلکو یې غرق شي تپوس ته راغلی که قاضي مړ کې وی نه ما خو د مسلې تپوس کولو قاضي هوش کې راغلی ما بار وباسه ما د هر څه د الله تعالی لپاره وقف کړ دا سړی رښتیا خبره کوي چې په چونګ اوبو اسراف دی نو دا دومره بنګلې او محلات دا به اسراف ني وعلى كل حال حسم نو خلق ورته حاتم اعصم وي دا ولي یو ځل د ده د ویندې نه باد لاړل ریح مع الصوت نو خپه شو چې وایي د ما د اواز خو به حاتم اورېدلی حاتم په ځان ناغرده کړو بیا هغې ویندې څه خبره کوله سوره دې پس وی بچی په زوره وایه ته څه ده په دې غوږونو لږ دروند دی او خوشحاله شو چې وایي سړی خو کوڼ دی ښه ده د ما هغه اواز به هم نه اورېدلی نو ځانې دې وجې نه اسم کو چې غریبه شرمنده نه شي او د خپلو ملګرو کور ته به چې ورغی دروازه به یې وډبوله نو بیا به داسې سترګې پټې کې ښکته به یې کتل نو که وینده به راوتې وه به لاړه او خپل مولا ته به یې وی چې صدیقک الاعمى جاء ستا غړون ملګری راغلی ړوند خو نه و خو مدن مې نظر ښکته ساتلی او سره ممکنه ده لویه جینۍ یا یو وینده راشي او د ما نظر په هغې پرېنوځي وعلى كل حال اسراف نه ده ښه په هر څه کې که روټۍ خورو هم اسراف مه کو گرچه خدا گفت کلو واشربو لیکن نگفت است کلو تا گلو کلو واشربو دے دا خونه تا گلو تر مری او یا طالب دومره والی و چې بیهوشه بیا پروتو ډاکټر یې ورته راوستلې دا دارو خورئ قسم په خدای که دې بانه بالوا نه پاتې کېده ان تر دې دی پورې اخرنۍ مړۍ ښکاري که خوله کلاړ کړ مړۍ هلته لا پرته ده درنه کېږي نه ته دارو یې مان حلوا پاتې شو دومره مه خورئ گرچه خدا گفت کلو واشربو لیکن نگفت است کلو تا گلو خاص کر د دوری طالب ته ډېره لږه روټۍ پکار ده کم خوردن و کم خفتن و کم گفتن دا د طالب نښه ده باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وبه قال حدثنا اسماعيل موسى الفضاري حدثنا شريك عن ثابت ابن ابي صفية دا ثابت ابن ابي صفية شیعه ده لیکن روایت تا صاحب تا بدعتم مقبول لے کاغا پاغی روایت سر اخپلا مسئلہ نا ثابت ہے کیو بدعی دا خپل غلط عقیدی بارکی جزان نا روایت نراڑی نبی آغا روایت ذکر کے ذکر امام بخاریم دا روایت راڑی ذکر چھ دے صدوق تے رشتون دے قال قلت لابی جعفر حدثك جابر ان نبی علیہ السلام توضا مرة ومرتين وثلاثا قال نعم قال ابو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن ابي صفية قال قلت لابي جعفر حدثك جابر ان النبي عليه السلام توضا مرة قال نعم حدثنا بذلك هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع ثابت وهذا صح من حديث شريك لانه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت انه رواية وكيع وشريك كثير الغلط وثابت بن ابي صفية هو ابو حمزة الصومالي باب ما جاء في من يتوضا بعد وضوء مرتين وبعده ثلاثة یو سړی دوه اندامونه دو دلو ویدل او نور درې دل وبه قال حدثنا محمد بن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن بن يحيى عن ابي عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا
توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين ومسح براسه وغسل رجليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد ذكر في غير حديث أن النبي عليه السلام توضأ بعد وضوئه مرة وبعده ثلاثا، وقد رخص بعض العلم في ذلك، لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعد وضوئه ثلاثا وبعده مرتين ومرة. بس دمنا كافية. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين.